हकीम सैयद अब्दुल वहाब शाह के बयानात, खुतबात और दुरूद सुनने के लिए उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ व क़ाल तआला व रहमती वसिअत कुल्ल शै। द अल्लाह रब्बुल आलमीन द अज़ीम और लोई रहमत ज़िक्र रवानो द रब्बुल आलमीन रहमत सोना वसीआ और फ़राख़ा अज़ीम रहमत ते अल्लाह रब्बुल आलमीन सोना बाख़पल बंदिगान बांदे रहम कई और तरगीब वर कई खपल बंदिगान होता द अल्लाह रब्बुल आलमीन द रहमत ना इस कला ना उम्मीद नशी मायूस नशी सोना लोई गुनाहगार सोना लोई मुजरिम वली नहीं सोना गट मुजरिम और गुनाहगार वली नहीं द रब्बुल आलमीन द रहमत ना उम्मीदी मायूसी व नकी ज़का अल्लाह रब्बुल आलमीन द खबर ऐलान कर दे खपल बंदिगानो दा द अल्लाह रहमत दा वसीआ दे फ़राख़ दे अज़ीम दे बिया सही बुखारी के दन्ना हदीस दे द अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना अल्लाह रब्बुल आलमीन कला दा मखलूक दा इंसानानी पैदा करा और बिया अल्लाह रब्बुल आलमीन पे खपल अर्श बांदे अर्श सर अदा वो लिखल इन रहमती गलबत गज़बी ज़मा रहमत
همیشه د پاره زما په غصې باندې زما په غضب باندې غالب دی. بل روایت کې بیا لفظ د سبقت غضبی راځي، ان رحمتي سبقت غضبی. اے بندگانو، اے انسانانو، زما رحمت همیشه د پاره زما په غصې باندې غالب دی. زما رحمت همیشه د پاره زما د غصې نه مخکې دی. ترغیب ورکوي د خپلو بندګانو ته چې د رب العالمین د رحمت نه نا امیدي مایوسي هیڅ کله ونه کوي. د الله رحمت او د الله غضب دا د انسانانو په شانتي نه دی. په انسانانو باندې همیشه د پاره د هغه غصه به غالبه کیږي. کله چې له غصه ورشي د غصې په وجه باندې څه کارونه وږي چې د هغه انسان هغه رحم دلی هغه ورسره ختم شي، د بنده د رحم دلی ورسره ختم شي، هغه شفقت ختم شي. یو غصه چې کله به غالب راشي، الله رب العالمین زمونږ تاسو عظیم رب عظیم الله د هغه رحمت په غضب باندې غالب دی. وګوره څونه دا بندگان نافرمانیانې کوي، څونه د رب العالمین سره برخداران جوړي او د رب العالمین سره شریکان جوړي، د هغې نه علاوه نور ګناهونه څونه کوي. خو الله رب العالمین دا خلق دا بندگان یو دم نه رانیوي، یو دم یې راونیوي او ورته ورواچي عذاب ورله ورکي، یا د اسمان نه پسه عذاب را نازل کی ای په دې ځمکه کې ورنن باسي. ځکه چې د رب العالمین رحمت دا په غصې باندې په غضب باندې غالب دی. الله رب العالمین ډېر صبر کوي د بندګانو ته، موقع ورله ورکوي، بار بار ورله ورکوي، توبې موقع ورله ورکوي، د رجوع موقع ورله ورکوي چې دا بندگان خپل رب ته خپل الله ته راوګرځېږي. بیا یو سړي به دونه ګناهونه کړي چې حد به نه معلوم، بیا ول الله رب العالمین تسلی ورکوي، امید ورکوي، ترغیب ورکوي توبې طرف ته، رجوع طرف ته چې الله ته راوګرځېږي. ان الله یغفر الذنوب جميعا، چې الله رب العالمین ستاسو ټول ګناهونه په یو ځای باندې معاف کوي. یو توبه الله توبه سي الله یې ټول ګناهونه معاف کوي. یو ندامت د شرمندګۍ خپېمانۍ، یو اوښکه د سترګو نه وغورځئ الله ته، په دغه یو اوښکې باندې الله ستا ټول ګناهونه انځي، تا د ګناهونو نه بالکل صفا کړي، پاک دي کړي. او کله الله رب العالمین ستا د توبې په وجه باندې، د ندامت په وجه باندې، رجوع الی الله په وجه باندې، الله ته ورګرځېدو په وجه باندې د هغې سره کله کم یو ته نیک عمل وکړې، ستا هغه ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي. دا څونه د مهربانۍ او د رحمت د رب العالمین په خپل بندګانو باندې. زمونږ ستاسو الله په خپل بندګانو باندې څونه رحم کوونکی دی، څونه د رحمت دروازې ورته بې شماره کولاوي کړي دي. عزتمندو ما ته اندازه نشو کولی، او نه یې موږ په سوچ کې دننه په خپل په هغه سوچ کې راوستلی شو چې الله څونه مهربانه دی، څونه وسیع فراخه عظیم رحمت والا دی. الله خپل بندګانو ته غوسه کېږي ډېر زیات کم، او دغه شانتې رحم پې ډېر زیات کوي. کله چې الله رب العالمین یو بنده خپل الله خپل رب ډېر زیات غوسه کي، په ګناهونو کې دننه د ټولو نه لوی او عظیم ګناه چې د هغې په شانتې یو لوی ګناه د ځمکې په سر باندې د اسمان د لاندې نشته دی، هغه شرک کول دي. د الله سره د رب العالمین سره یو بنده یو مخلوق کې څوک راغستل او د الله سره برابرول، د الله حق راغستل او بنده له ورکول، دا د ټول نه لوی او عظیم ګناه دی. یو سړی لکه څنګه چې یو سړی دا نشي خوښولی او دا نشي برداشت کولی چې دا خپل ښځې سره یو بل سړی ورسره یو ځای کړي، او دا د هیچا غیرت نه برداشت کوي، که هغه مسلمان دی او که غیر مسلمه دی، د یو سړي غیرت دا نه برداشت. ها اوس په دې وخت کې دننه ډېر داسې بې غیرته، بې دینه، بې ایمانه پیدا شوي دي چې هغه به دا برداشت کوي. یورپ نه د انګریزانو نه متاثره برداشت کوي به. خو د مشرکین په دور کې دننه او دغه شانتې مخکیني ادوارو کې
چې کوم موږ تاسو ته معلومیږي د روایتونو نه، د احادیثو نه، د سیرت نه، د کتابونو نه، نو هیڅ یو سړی هغه دا نشي برداشت کولی چې خپله ښځه د چا سره شریکه کړي. دا د تصور نه او د غیرت نه، د ایمان نه بالاتر خبره ده چې یو سړی دا نشي برداشت کولی چې د خپل ښځې سره څوک شریک کړي. دغه رنګه رب العالمین د خپل ذات سره هیڅ څوک شریکول نه خوښوي. د دنیا د ټولو نه عظیم او لوی ګناه هغه دا دی چې د الله سره یو بنده راپاسي. هغه الله چې دی پیدا کړی دی، هغه الله چې دلی دا وجود ورکړی دی، دا بدن یې ورله ورکړلی دی، دا جسم یې ورله ورکړلی دی، لاس او خپې ورله ورکړي دي، دا سترګې ورله ورکړي دي کتلو دپاره چې په دې باندې دی لیدل کوي، خوله یې ورله ورکړې ده، ژبه یې ورکړې ده چې په دې باندې دی خبرې کوي، دا غوږونه یې ورله ورکړلي چې په دې باندې دی اوري، دماغ یې ورله ورکړي دي. یعنې څونه نعمتونه کړي دي د رب په دې بنده باندې، او دی راباسي د خپل هغه رب سره، د هغه رب سره او د هغه الله سره بل یو برخدار جوړي، د هغه په ذات کې، د هغه په صفاتو کې، دنه عباداتو کې. ځکه د هر یو ګناه دپاره معافي شته دی، شرک دپاره معافي نشته دی. هر یو ګناهګار که الله وغواړي هغه له ګناهونه ټول معاف کړي. د قیامت په ورځ باندې الله له داسې ورشي چې د دا ګناهونه د ځمکې او د اسمان هم راوړي. د قیامت په ورځ باندې خپل الله ته داسې شکل باندې ورشي چې ډېر یو لوی غټ بوج او پیټه د ګناهونو وړی ځان سره. که رب العالمین وغواړي ګناهونه به ټول ختم کړي. او بیا په دې کې دننه د رب العالمین د رحمت هغې اندازې ته وګورئ چې یو سړی په داسې حالت کې خپل رب خپل الله له ورشي چې د الله سره څوک برخدار نه جوړ کړی، حصهدار نه جوړ کړی، د الله سره شرک نه کړی. مختصر ده قیامت په ورځ باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به راشي او د هغه د ګناهونو هغه کتابونه چې یو کم سل 99 سجلا، یو کم سل یعنی 99 کتابونه به د ګناهونو هغه پیټه هغه بوج به راوړی شي چې دا به دې بنده په دې ژوند کې، په دې زندګۍ کې، په دنیا کې کړي. الله رب العالمین ته به دا بنده ودرېږي، خپل الله ته به ودرېږي. الله رب العالمین به د سره حساب و کتاب شروع کړي. د ته به وشي زما بنده دا ګناه دې کړلی، دا ګناه دې کړی دی، دا ګناه دې کړی دی، او دی به ورته وشي هو الله، او الله دا ګناه رانه شوی دی، رب دا ګناه رانه شوی دی، دا رانه شوی دی، دا رانه شوی دی. دا مشرک دونه بدبخت انسان دی چې دی به د رب العالمین په وړاندې هم دروغ وایي. مشرک به د الله په وړاندې ولاړي، ملائک به راغلي، هغه ثبوتونه به راجمع کړي، د کتابونو په شکل کې به لیکلی شوي. الله وایي که نه قرآن کریم کې دا کرامن کاتبین، الله وایي ډېر معززه ملائک، عزتمنده تکریم والا ملائک به مقرر کړلي په دې باندې چې هغه ستا د اعمال ټول لیکي، نوٹ کوي ځان سره. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. الله وایي چې ستا د خولې نه خبر راوتې نه، زما محافظین لیکونکي ولاړي، هغې د ځان سره په رجسټر کې دننه لیکي. ته داسې بې پروا ګرځې چې ستا د اعمال او ستا د کردار، ستا د اقوال دا به نه نوٹ کېږي. الله وایي هر سره نوٹ کېږي، لیکلی کېږي. دا کتابونه به ورته ملائک پیش کړي، وبخښئ دې مشرک ته دا ګناهونه یې کړلي، دا یې کړلي، دا ظلم یې کړلی. د ټولو نه غټ او لوی عظیم ګناه او ظلم شرک دی. ان الشرک لظلم عظیم، لوی عظیم ګناه. او بیا د الله سره شرک هم کړی دی، بیا به هلته وایي وما کنا مشرکین. الله ته به انکار کوي مخامخ چې الله ما خو شرک نه دی کړی. دا مشرک به دونه بدبخت دی، دونه ظالم دی چې الله ته ولاړ دی، ملائک موجود دي، ثبوتونه موجود دي، او بیا به انکار کوي. دا خبر یاد وساتئ، د حدیث نه معلومیږي دا چې موحد به دروغ نه وایي. د الله په وړاندې به ولاړ هغه چې الله ورته کم کم ثبوتونه وښیي چې دا ګناه دې کړلی، په دې وخت کې دې کړلی، دا ګناه در نه شوی دی، دا در نه شوی دی. دا بنده به ورته اقرار کوي چې الله دا ګناه را نه شوی دی، دا ګناه مې کړلی، په دې وخت کې را نه شوی دی. وایي د دې بنده دا یره به پیدا شي ځان سره، او دا سوچ به پیدا شي چې زه خو هلاک شوم، برباد شوم، تباه شوم، یو خو ټول اعمال راښکاره شو، او بیا ګناهونه دونه 99 سجلا
یو کم سل کتابونه دي، یو ډیره ده، یو لوی پیټه ده. بس دې به ځان سره دا سوچ او فکر وکړي چې بس هلاک شوم، تباه شوم. عزتمندو دا تفتیش دی، د دنیا تفتیش نه دی. د دنیا د پولیسو یا د فوجیانو یا د نور ادارو تفتیش نه دی. دا تفتیش د الله او د بنده په منځ کې دی. او د هغه رب تفتیش دی چې هغه رب په وړاندې هیڅ خبر نه پټېږي. د دنیا تفتیشونه بسئ او د دنیا حساب کتاب بسئ او د دنیا زورورتیا بسئ. دا بنده به ځان سره دا سوچ او دا ګمان وکړي بس لګي چې بس اوس خو هلاک شوم، اوس مخې ته لار نشته دی. الله رب العالمین به دا بنده اوس اندازه کوي د رب العالمین د رحمت، د الله د مهربانۍ اندازه کوي. اوس دې ځای کې الله به دا بنده ځان ته رانږدې کړي. اول به ورته دا خبرې دا ثبوتونه ټول مخې ته کېدي، ګناهونه دا پیټي دا څونه ګناهونو دا بوج چې راوړی. بیا به ورته الله رب العالمین رانږدې به کړي ځان ته او ورته به ووایي چې ای زما بنده ستا د طرفه یو شی زما سره شته دی. ځکه چې قیامت په ورځ باندې به میزان لګي تله او په دې میزان کې دننه به یو طرف ته حسنات نیک اعمال، بل طرف ته به سیئات ګناهونه. او دا به الله تلی چې کم طرف درون شو، که د حسناتو طرف درون شو دا سړی کامیاب دی، او که د سیئاتو د ګناهونو طرف په درون شو دا سړی بیا هلاک دی. او قیامت په ورځ باندې چې هغه سخت مراحل راځي، په هغه مراحلو کې یو سخته مرحله به هغه وخت چې کله میزان ولګي تله ولګي. ټول انبیا موجود دي، صدیقین موجود دي، صالحین موجود دي، آدم علیه السلام نه والا تر قیامت پورې راتلونکی انسان موجود دی. او د ټولو سترګې دغه میزان طرف ته غړېږي. الله رب العالمین موجود دی، ملائک موجود دي. او ورځ د قیامت ته په دغه ورځ باندې د میزان دا سخته وي، ډېره زیاته وي چې دا خلک د میزان ته ګوري چې یاره دا تله به کم طرف ته درنېږي، زما تله به کم طرف ته ځي. او داسې یو سړی راوستی شي چې د هغه یو کم سل کتابونه دي او ټول چې کوم د ډکلي دي د ګناهونو نه، او هغې ولې د سیئاتو په طرف کې دننه ګناهونو په هغه طرف کې اچولی دی. او بل طرف ته دا ژوند او زندگی ته معلومه ده، ښکاره ده ژوند او زندگی مې څنګه تېره کړله. هغه خپل هغه ګناهونه ورته معلوم دي او نیک اعمال ورته معلوم دي. الله رب العالمین به دا بنده ځان ته رانږدې کړي او ورته به ووایي چې بنده ستا یوه نیکي زما سره داسې شته دی چې هغه په دې یو کم سل کتابونو باندې وزنی شي، درنه شي بي. او هغه نیکي فیخرج له بطاقه و یو پرچی به راویستلی شي. هغه نیکي څه ده، هغه عمل څه دی، هغه عقیده پکې کومه ده، هغه منهج پکې څه دی، هغه به الله راوباسي. په هغې کې به لیکلي لا اله الا الله. په هغې کې دننه توحید موجوده. توحید عزتمندو د خولې اقرار یوازې نه دی په هغې کې، لکه نن سبا چې مسلمانان دي په خوله باندې لا اله الا الله ټول وایي، عملا د الله سره ډېر شریکان جوړ کړي، برخداران جوړ کړي، چا د قبرونو، چا د ژوندو نه، چا د مړو نه، چا د ولیانو نه، چا د پیرانو نه، چا د بزرګانو نه الهی دي جوړ کړي، معبودین دي جوړ کړي. او دا دي چا جوړ کړي دي؟ دغه مسلمان دي نه جوړ کړي دي. دغه مسلمان دا شرک، دغه مسلمان چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار هم کوي. خدا هغه موحد دی چې دا الله رب العالمین سره نه په عقیده کې نه په عمل کې شریک جوړ کړي. دغه عقیده توحید بول راوباسي. په دغه به لیکلی شوي لا اله الا الله دا ډېره وزني کلمه ده، ډېره زوروره کلمه ده چې یو طرف ته لا اله الا الله کېښودلی شي او بل طرف ته د ځمکې اسمانونه کېښودلی شي. دا لا اله الا الله به درنه ده.
او چې هغه به د لا اله الا الله په معنا باندې پوهی بیا ځان به پوهه کړی الغرض الله رب العالمین به دغه راو باسي او د دې حسناتو په دې طرف کې دنه به کیدي او هغه ټول ګناهونه به بر لاړ شي ایو کم سل کتابونه هغه د زندګۍ د ژوند هغه ټول ګناهونه به بر لاړ شي او دغه یو کلمه به درنه شي او الله رب العالمین بوله دا تسلیم ورکړي چې بندا دا ګناهونه خو دې کړو په دنیا کې پټ کړو پټ در نشویو پټ ګناهونه دې کړو څوک در باندې خبر نو که خبر شوی وي ذلیل شوی به وي رسوا شوی به وي شرمېدلی به وي بیا ابرو شوی به وي ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل امت معاف الله به زما هر امت معاف کی بخنه به ورته وږي مگر هغه چې هغه مجاهرین دي چې هغه ښکاره ګناهونه کوي او یا ګناه کوي په هغې باندې فخر کوي یا ګناه کوي په مجلسونو کې ذکر کوي ګناه کوي او د هغې تشهیر کوي خورۍ یې په خلکو کې دننه هغه سړی به الله هېڅکله نه معاف کوي دې بنده ته هم قیامت پر ورځ باندې به الله ووایي چې بنده په دنیا کې مې در باندې پرده اچولې وه ګوره چې الله وایي لوی ظالم یو هغه دی او بدبخت انسان هغه دی چې د ګناه وکړي الله به پرده واچي او د هغه پرده د الله ځان نه اوچته کړي د ګناه وکړي الله به پرده ور واچي الله یې پټ کړي او ګناه ولا پټ کړي او دا ظالم را باسي هغه پرده ځان نه لريږي خپل ګناه ښکارږي د هغې تشهیر وکړي په هغې باندې فخر وکړي چېرې ما خو دا ګناه کړی دی دا غلطي مې کړلی دا فسق و فجور مې کړی الله داسې ما بنده نه معاف کوي بیا دغه بنده ته به ووایي چې یو کم سل کتابونه خو دې راوړلي د ګناهونو په دنیا کې مې در باندې پرده اچولې وه او الله پرده په هغه چا باندې اچي چې په ځان باندې هم پرده ور واچي خپل ګناه الله ته یاد کړه الله ته فریاد وکړه او الله ته وجاړه خپلې غلطیانې یو اوښکه وغورځوه الله یې ټول ګناهونه معاف کوي بیا الله به دې بنده ته وایي چې بنده چې په دنیا کې مې ذلیله نه کړې رسوا مې نه کړې ومې نه شرمولې د قیامت په ورځ او په آخرت کې دې ولې شرموم دلته در باندې هم پرده اچوم د الله دې رحمت ته ګورې د الله مهربانۍ ته ګورې نشو اندازې نشو لګولی چې الله څونه وسیع او فراخ رحمت والا دی څونه عظیم رحمت والا رب دی یو بنده د قیامت پر ورځ راغی د ګناهونو پیټه او بوج راوړ یو کم سل کتابونه دي او بل طرف ته عقیده توحید دی منهج دی ورسره د الله سره څوک شرک شریک نه دی ګرځولی څوک برخدار نه دی ګرځولی الله ولا ټول ګناهونه معاف پردې پې مو اچوله د حسناتو هغه طرف یې ولم درن کو او جنت ته بو عزتمندو زمنګ ستاسو الله زمنګ ستاسو دپاره د رحمت دروازې ډېرې کولاوي کړي دي فراخه کړي دي وسیعه کړي دي بیا ترغیب را کړی دی او راکوي راله هر وخت اوس انسان یو بندی او د هغه نه ماتحت د هغه نه لاندې خلک چې کمې یو ځل غلطي وکړي که ډېر رحمدله انسان یې جمعه به کړي پرې به دي که نه دویم ځل غلطي وکړي چې پرې به دي دریم ځل غلطي وکړي پوهه به کړي بیا به پرېږدي یاره څلورم پنځم ځل شپږم ځل اخر یو ځل خو به تنګ کړي که نه بیا به غصه راښکاره شي بیا به غضب راوځي الله رب العالمین فرمایي چې زما دا بنده هر کله ګناه کوي او راځي چې معاف کوم تر دې پورې چې دا سای په دې مرۍ کې نښتې نه دا سا او دا روح دې مرۍ ته نه را رسېدلی توبې دروازې مې ورته کولاوي کړي د رحمت دروازې مې ورته کولاوي کړي دي سهار ګناه کوي ماښام توبه وباسي بیا معاف کوم ماښام کوي سهار وباسي بیا معاف کوم یوه ورځ کوي معاف کوم بله ورځ کوي معاف کوم تر هغه ورځې پورې تر مرګه پورې هېڅ حد ولا الله نه دی ښودلی حدیث کې داسې ښایسته الفاظ ذکر کوي وایي دا بنده چې ګناه کوي او الله له راځي الله په دې ډېر زیات خوشحالېږي او د خوشحالېدو هغه مثال یې یو ناشنا ذکر کړی دی هغه مثال یې ناشنا ذکر کړی دی او بیا وایي دا بنده زما دا بنده دا یقین لري چې ان له رب چې دی یو رب شته دی او په دې وجه باندې دی الله ته رجوع کوي راګرځي توبه وباسي الله وایي چې راګرځېدې هر ګناه دې معاف کومه څونه ګناهونه یې معاف کومه الله رب العالمین په خپل بندګانو باندې څونه رحم کوي څونه رحمت دی اندازې زموږ تاسو سره شته دی نه دا خو یو حدیث موږ بیان کوو چې ترغیب یې په هغې کې دننه امید یې پکې یو حدیث کې راځي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته قیدیان راوستلی شو په جنګ کې دننه قیدیان نیولی شي هغه راوستلی شو اوس دې حدیث کې
رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د رب العالمین د رحمت هغه ذکر کوي سون عظیم او لوی رحمت د الله په خپل بندگانو باندې په قیدیان راوستل په قیدیانو کې د یو زنانه وا او حدیث کې د الفاظ دي چې هغه زنانه یو بچی مور وا او د بچی مور چې نو د هغې د تیونه چې کمی سینې چې دا د پیو نه ډکي وایي دا زنانه په دې ټولو قیدیانو کې دننه داسې اوتر منډې وایي یو طرف ته بل طرف ته یو ماشوم راخلي ګوري بل ماشوم راخلي ګوري ولې ځکه چې دې زنانه نه خپل بچی ورک شوی دی د دې ښځې نه خپل بچی ورک شوی دی په دې دنیا کې دا مور چې د خپل بچی سره څونه مینه کوي او څونه شفقت یې په دې بچی باندې نو د هغې بل مثال نشته دی چې دا مور څونه په دې خپل بچی باندې خوږېږي خفه کېږي غم ته تکلیف ته درد ته یې نه پرېږدي اوس دې زنانه سره دا فکر نشته دی خپل بندیواله دې ورک شوی دی یار دی چې زم بندی یم زم قیدی یم زم په دې قیدیانو کې راغلی یم مخې ته به زما سره څه کېږي هغه فکر ته نه ورک دی د غېږې بچی د هغه ته نه ورک شوی دی او په هغې پسې منډې وایي اوتر یو طرف ته بل طرف ته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حالت ګوري او صحابو ته ښیي او په دې دوران کې دننه وایي دې زنانه د خپل بچی میلاو شو او فورا راواغستو په خپل سینې پورې ولګو او دې ته یې واچو او په سکون او په تسلۍ سره کېناسته زړه د سکون او تسلي میلاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایلی وایي زما صحابو اترون هذه طارحة ولدها في النار وایي تاسو ولې دا زنانه کله به دا ښځه دا زنانه وغواړي چې خپل بچی اور ته ور واچوي یو مور داسې چېرته غوښتی چې خپل بچی راوالي اور ته ور واچوي نشي غوښتلی مور خدا نه غواړي زما به بچی باندې تور باد والوځي مور خدا نه غواړي نو داسې چېرته کولی چې خپل بچی راوالي په ژوندونو باندې او ژوندی راوالي اور ته ور واچوي یو حدیث کې راځي بل دې سره متعلق دی یو سړی و هغه خپل د مور ډېر نافرمانه و مور یې خفه وه محمد رسول الله وسلم په وخت کې وایي چې کله هغه مړ شو وفات شو نو خلکو وایي چې رسول الله وسلم ته ماجره ورته معلومه دا مور یې خفه ده رسول الله وسلم که دا سړی الله له په داسې حالت کې راړو چې مور دې نه خفه ده خو دا هلاک دی بیا تباه دی مور ته ورله وایي چې دا بچی دې معاف کا بس خو مړ شو لاړو د دنیا نه معاف یې کا ستا خیال به یې نه ساتلی ستا به یې ته به یې خفه کړي ستا به یې زړه ځورولی معاف یې کا مور یې وایي چې نه معاف کوم زه یې ډېره خفه کړې یم نه معاف کوم رسول الله وسلم چې وکړه چې دا مور یې نه معاف کوي صحابو ته یې ویل لرګي راجمع کوي خشاک راجمع کوي لرګي راجمع کوي سوځوي مړلی که مړلی وایي سوځي نو د هغه جسم څه تکلیف ورته میلاویږي تکلیف ورته په ژوندانه میلاویږي که نه اوس خو ډېډ باډي پرته ده یو بدن یو جسم پروت دی روح پکې نشته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته چې لرګي راجمع کوي چا سې مور نه معاف کوي چې موږ یې دې د مخې وسوځو مور یې چې نه معاف کوم معاف مې کو بس بخله مې ده چې یو مور په مړونو باندې خپل بچی سوځول نه ورکوي نو په ژوندانه به څنګه ورکي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته دغه وایي اترون هذه طارحة ولدها في النار دا خپل بچی په اور کې ور واچوي صحابو ورته د الله رسوله من خو د دې دا لیونتوب ولیده چې څنګه یو طرف ته منډي او بل طرف ته منډي په دې قیدانو کې وهلې خپل بچی را پیدا کوو او دا بچی را پیدا کو اخر په سکون باندې بیا کېناسته دې کې بچی واچو خپل دي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل چې الله رب العالمین ارحم بعباده من هذه ولدها چې الله رب العالمین ډیر زیات چې حد نه دی معلوم زیات رحم کوونکی دی په خپل بندګانو باندې چې یو مور په خپل بچی باندې څونه خفه کېږي د دې نه ډیر زیات رحم کوونکی چې د هغې اندازه نه ده معلومه خلکو یو خبره مشهوره کړله وایي الله د اوو میندو د اویاو میندو امره محبت کوي یا رحم کوي په خپل بندګانو باندې خبره خطا ده دې کې د الله رب العالمین د رحم او د رحمت یو حد تعیین کوي او یا میندې نه د دنیا چې څونه میندې دي څونه موریانې دي تر اول نه والا تر اخره پورې په انسانانو کې په دې نور مخلوقاتو کې هغه د رب العالمین د رحم هغه یوې حیثیت نه رسي په سلو کې هغه یوه حیثیت چې الله را لېږلې ده هغه الله تقسیم کړله نو هغه د الله رحمت ته بچرته ورسېږي الغرض الله رب العالمین خپل بندگانو ته قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایا دې زما بندگانو ته دا پیغام ورته ورسوه
ظلم دې کړل په خپل ځان باندې لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه نا امید کېږه مو ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه معاف کوي بخي الله ته ورګرځيږي الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو ټول باندې رحم وکړي الله رب العالمین دې موږ تاسو ته توفیق د هغه اعمال راکړي چې باغې سره موږ د رب العالمین د رحم مستحق وګرځيږو او د هغه اعمالو نه ګناهونو دې الله رب العالمین موږ تاسو وساتي چې باغې کې د الله غضب ناراضگی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.